بسم الله الرحمن الرحیم دا مقدمه ابن صلاح دا صفحه نمبر 50 الثامنتو اتما فائدہ آٹھواں فائدہ فقل اذا ظهر بما قدمنا انحصار طریق معرفت الصحیح والحسن الان في مراجعة الصحیحین وغیرهما من الكتب المعتمدہ. اتما فائدہ دا چې کوم منګه مخکې بیان کړی دي کله چې د دې نه د صحیح او د حسن د معرفت هغه طریقه د صحیحین وغیرہ او دارنګ د هغه کتبو چې هغه معتمد دي د هغې د مراجعات کې منحصر و اذا ظهر کله چې هغه ظاهر شله کله ظاهر شله بما قدمناه هغه چې مخکې مونږ ذکر کړی دي انحصار منحصر کېدل طریقه د معرفت صحیح او د حسن بیا وایم نو فسبیل من ارادا پس لار د هغه چا چې اراده کوي د عمل یا اول احتجاج بذالکا نو چې کوم سړی په حدیث باندې عمل کوي یا د استدلال کولو اراده کوي بشرطې چې هغه په هغه خلکو وي چې د هغه په حدیث باندې عمل کولو یا کسی یا یو کس چې صاحب مذهب په حق استدلال کولو حق ورته حاصل وي. فسبیل من پس لار د هغه چا اراد العمل او الاحتجاج بذالک چې اراده د عمل کوي د احتجاج کوي د استدلال په دې سره دا کله اذا کان من یسوغ له العمل دی وی د هغه قبیلینا چل پر جایز به عمل کول په حدیث باندې او الاحتجاج به یا احتجاج کول به په حدیث من لدا مذهب پنځ د اهل مذهبو یعنی صاحب مذهب په حق استدلال کولو حق وته حاصل وي نو دغه طریقه دا ده لکه ان یرجع الى اصل چې رجوع کوي اصل ته ان یرجع الى اصل قد قابله هو اوثقه غیره چې د هغه تقابل د کړی وي یا یو ثقه د علاوه کړی به اصول صحیحه متعدده په داسې اصول سره چې هغه اصول چې د سوي متعدد وي او د صحیح نسخو سره مقابله کړی وي او چې هغه په مختلف روایتو سره چې د مرویه بروایت متنوعه چې مروی په مختلف روایتو سره لیحصل له بذلك دل پر چې حاصل شي د په دغه طریق تقابل باندې ما اشتهار هذه الكتب سره د اشتهار د مشهورتیا د کتابونه لکه څنګه کتابونه دل پر مشهورتیا د وجنه وبو د هاد لروال د کتابونه ان د دې خبره ان تقصد بالتبديل والتحریف چې هغه قص او اراده مطلب ونشي تبديل او تحریف نه ماورا قصو شي اچا کړي الثقه ثقه کړي وي بصحت ما د هغه په صحت باندې اتفقت علیه تلک الوصول چې باغه میں متفق دي دغه وصولو یعنی مطلب دې سشلو یعنی دغه طریقه دادا چې هغه کتب متعمده داسې نسخې ته مراجعت کړي وي چې د هغه د دینه یا د دینه علاوه قابل اعتماد سړی باندې متعدد نسخو سره تقابل کړي وي چې هغه په مختلف روایتو سره مروي وي تاکہ دل پارا چې دي کتابونو مشهور او تبدیلی او تحریف په قصد نه ماورا کېدلو یعنی علاوه کېدلو باوجود په دغه عمل نه هغه حدیث په صحت باندې اعتماد متحاصل شوی او په هغې باندې ټول نسخې متفق وي. نو حافظ ابن صلاح وایي چونکې د صحیح او د حسن احادیث خصول حضرات ائمه معتمده هغه ائمه چې په هغو اعتماد کېږي او متداول کتب چې هغه خلق په لاسونو کې اخلي لکه نو د هغې چونکې په مرجعات باندې منحصره ده یعنې مد حصول د حضرات ائمه معتمده متداول کتبو په مراجعات باندې منحصر ده نو دغه مراجعات کول په وخت کې یو احتیاط دا هغو ملحوظ ساتل دی لکه مثلا سنن ترمیزي یو نسخه ستا په لاس کې راشي نو په هغې نسخې باندې صرف مراجعات مه کوه بلکې داسې یو نسخه اختیار کا چې د هغې متعدد نسخې سره میلان شوی وي لکه تقابل شوی وي لکه خوا دا میلان په خپله مراجعت کوونکي کړی وي یا نور یو ثقه سړي کړی وي چې یوازې د ده خبرې نه وي بلکې نور هم کړي وي نو دې نه به بیا داسې پیدا وشي چې کوم حدیث نقل کېږي یا په کوم حدیث باندې حکم نقل کېږي د هغې صحت باندې به اعتماد حاصل بشي ځکه چې په دې حدیث یا د حکم باندې متعدد صحیح نسخې متفق دي او دا صرف احتیاطی تدابیر دی ورنه دا کتب معتمده چونکه د شهرت یا د تواتر سره امت کې متداول دي
خلق پاغستی لاسونه کې نو هر قسم تحریف تبدیل د کس نه دا محفوظ دی لکه یعنی په دې کې نه تبدیلی شته او نه